دا یو مسله ده چې زکات به څوک ورکوي او زکات په کم کم مال باندې شته، دوه خبرې شوې، او زکات به چاله ورکو دا مسله پوهیږئ که نه؟ نو یاد لرئ زکات په 3 نصابونو باندې په انسان باندې راځي. سره زر ویښ شئ ګورئ ښه، بیا اکثر خلک په دې کې دوکه کېږي. سونا، سپین زر یعنی چاندي، او 3 نمبر مال د تجارت. پوهیږئ که نه؟ یو انسان سره مال له پیسې دي یا د تجارت مال له. اوس دا سونه چې څومره دې کې لږ ویښېږئ به ښه، دا ځای لږ بیا بنده باندې ګډوډ شي چې صرف سونه نو چې دا 9 نیمې تولي ښه، چې صرف سونه دی. یو زنانه د هغې سره صرف کالی دی، پیسې ورسره هم نشته، سپین زر ورسره هم نشته دی. ټیک ده، داسې تنخوا منخوا راشي، خوا په میاشت کې دننه رام شي ولګیم، دې سر صرف کالی دی سره زر، نو دا به څومره 7.5 تولې. چاندي به څومره 52 تولې، او پیسې به څومره د 52 تولې د قیمت مطابق، چې دا پیسې چا سروي د کاروبار یا د کشن اضافي پرتی دي. خو دې 3 واړو سیزونو کې به ستاسو د دې خبرې خیال ساتئ چې کال پې تیر شي. لکه ما سره 10 تولې کالی راغلی دی، خدای 3 میاشتې وشوي، نو په دې خو لا زکات نشته، دې باندې لا زکات نشته. زکات به پې اله راځي چې یو کال پې برابر شي. پوهېږئ که نه؟ نو 2 خبرې شوي، یو نصاب او 2 نمبر کال. د زکات دپاره 2 خبرې شوي، یو نصاب چې قیمت نصاب ته ورسیږي، 2 نمبر چې کال برابر شي. پوهېږئ که نه؟ اوس دې سره یو 3مه خبره یاده کوي. یو زنانه ده، هغه وایي جی او ما سره خو نیمې تولې کالی نشته، خو بس 3 یا 4 تولې کالی دی، 3 یا 4 تولې کالی دی. او دارنګې ما سره چې کوم دی ان 1 لاک روپۍ دي، ما ځان له عمرې له ایښي دي یا ما ځان له ګور کپن له ایښي دي. د دې دواړو څومره وخت وشو؟ جی کالی وشو. دا لاک دي، 80,000 دي، 50,000 دي، 1,000 دي. پوهېږئ؟ د امام صاحب د مذهب مطابق کالی وشو. او اوس به دغه سونه پیسو ته راواړولی شي، او هم پیسو ریټ ته راوستی شي. نو چې پیسو ته راواړولی شي، خو دې کې دا خبره یاد لرئ چې د سونې به هغه قیمت لګو چې زرګر یې زموږ نه په 100 باندې اخلي. ښه، لکه که ستاسو خیالي نو سونه چې په زرګر په 6 لکه باندې جوړئ، نو زما ستانې چې اخلي نو اکثر په 15 لکه، 20 د پاسه په 15 لکه ډېر کمه دي، ځکه 2 ماسې هغې کټینګ کوي. نو موږ به هم هغه زکات به موږ د هغه پیسو نه ورکوو چې زموږ نه یې په 100 والي. زرګر ته به ته ووایې صحیح به ته به زما نه توله په 100 والي. مثال اتا ته وایي تا نه به په 4 لکه عالم، تا سره 4 تولې کالی دی، نو ته ولې 4 کې ضرب ورکه 14 لکه روپۍ شوي. پوه شوئ؟ د اغستو ریټ له به اعتباري د مارکیټ نه، مارکیټه خو ډېري، خو تا نه په دې بیا نه دي که نه. نو دغه کالي پیسې، نو یو زنانه وایي یاره ما سره یو 40-50 روپۍ ما د ګور کپن د پارې ایښي دي پرتې دي، څومره خوش کال. او دې خوا پې دغه سره څوری کالی 2 تولې، نو 2 تولې نن سبا کم از کم چې کوم دی نو 9.5 لکه 10 لکه روپو ته رسي. دې خوا سره هغه شي، نو دا دغه نه بړاو شو د نصاب نه، نو دې به ته زکات ورکوي. ښه، بیا به ته زکات ورکوي. دا موږ چې وایو چې ما ته ډېر خلک وایي یاره جي سونه دی وایي چې 9، نو موږ وایو سونه چې 9 تولې، خو په شرط دی چې بل څه ورسره نه وي که نه. نو چې دا سره پیسې دي یا د سره سپین زر دي، بیا نه که نه، دا به بیا پیسو ته راځي. پوه شوئ؟ او نو چې صرف سونه نو دا بیا اله، او چې صرف چاندي نو دا بیا 52 تولې ده. پوهېږئ؟ او بل په دې کالو کې بل خلک دا خبره کوي یاره چې دا زما بالای دي او توله دي، خو د استعمال دي. په کالو کې استعمال او غیر استعمال نشته، دا یاد لرئ. په کالو کې استعمال او غیر استعمال نشته. که دا استعمالیږي او که نه استعمالیږي، په دواړو صورتونو کې په دې باندې زکات دی. ښه، په دواړو صورتونو کې په دې باندې زکات شته دی په کالو باندې. نو دکه د نصاب خبره شوه چې یو سړي سره صرف سونه 7.5 تولې، صرف چاندي 52 تولې، او که پیسې دي نو چې هغه د 52 تولې دغه ته ورسي، چاندي 52 تولې چاندی قیمت ته ورسي. لکه نن سبا د سپینو دا ریټ ولاړ نه دی. پرو سکال بس په یو ځای ولاړو موږ خلکو ته نصاب وي، سکال داړیږي راړیږي،
خو په دې اخیرني شعبان باندې د رمضان د شروع کېدو په شپه چې زمونږ حکومتي وخت کومه فیصله کړې ده او کوم قیمت یې ښولی دی نو هغه دی 5,03,000 روپۍ. تاسو واورېدو 5,03,000 روپۍ دي چې زمونږ حکومتي وخت کومه فیصله وکړه چې یاره دې زمانه کې یو سړي سر 16 کالې وي دا دغه پیسې نو دی به زکات ورکوي، یعنې د سپینو زرو په بنیاد باندې هغې دا خبره وکړه. نو د هغې دپاره حکومت چې کوم اعلان کړی دی هغې یو ریټ مقرر کړی دی. وا ریټ څومره دی؟ 5,03,529 روپۍ. پوهېږئ که نه؟ نو بس اسان وایي 15,03,000 روپۍ. دا زموږ سره نن نصاب دی. ښه خیر دی، تاسو بیا هم د سپینو زرو تپوس کوئ او په 52 کې ولا ضرب ورکوئ، شاید چې دی کمېدې هم شي او دی ډېرېدې هم شي. دغه مسله د سرسایي دپاره هم ده او دغه مسله د دې دپاره هم ده. نو چې کوم نارینه او یا کمې زنانه سره د 5,03,000 روپو یا کالی دی یا ورسره تجارت مال دی یا ورسره اضافي رقم دی نو دې ته وایي صاحب نصاب. دې ته څه وایي؟ صاحب نصاب. نو چې دی صاحب نصاب شو نو دی به سرسایم ورکوي او دی به د بل چا نه زکات بیا نه اخلي. ګورئ ښه لکه زه به داسې وم لکه نن سبا یو زنانه ده هغه وایي چې ما سره مثال 1.5 توله کالی دی، 1.5 توله کالی دی خو د نصاب نه بړاو دی، دا به ګورئ بل چا نه بیا زکات نه اخلي. پوه شوئ که نه؟ یو زنانه ده یاره چې ما ځان له عمرې له 3 لکه روپۍ ایښي دي او داسې 1.5 توله سره کالی دی دا اوس دغه نه واړېدو د نصاب نه، دی به بیا زکات نه اخلي. پوه شوئ؟ نو د زکات نصاب نن سبا چې حکومت مقرر کړی څومره دی؟ 5,03,000 روپۍ. چې د دې مقدار چا سره کالی وي، د دې مطابق چا سره پیسې وي یا سپین زر وي یا مال تجارت وي نو دا صاحب نصاب دی، دی به زکات نه اخلي او زکات به ورکوي، سرسایه به ورکوي. دا د زکات متعلق اساني 2-3 مسلې ما تاسو ته بیان کړي. باقي خو د هر کور او د هر انسان خپل ذاتي مسلې داسي چا بیا خلک مفتی ته خپل صورت ووایي چېرې مفتی صاحب موږ دوره کالی دی، دور را باندې قرض دی، دور را سره پیسې دي، دوره وخت یې وشو، دا به تا ته وایي شته یا نشته. خو لغونته کې بنده ځان په خپله باندې په دې مسلو باندې پوه کړي. یو سړي باندې قرض دی نو هغه قرض به دې نه نفي کوي. لکه یو زنانه د هغې سره مثال 3 تولې کالی دی او 10,000 روپۍ دي کالی شوی دی، خو بل طرف ته په دې باندې 10 لکه قرض دی. نو اول به چې دا قیمت ته راولي نه قرض به دې منفي کړي، هله به بیا زکات ورکوي. دغه حال د دکاندار هم دی، قرض به دې منفي کړي، هله به بیا زکات ورکوي. نو د دې خبرو به ګوره ډېر زیات خیال ساتو. ښه د دې به خیال ساتو. پوه شوئ؟ او د زکات ډېر خیال وساتئ. ښه د زکات ډېر خیال وساتئ ځکه الله فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. کم نارینه او زنانه چې لګیا دي او سره زر او سپین زر را جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، الله وایي فبشره بعذاب علیم. د دوایه چې مبارک شته به ناکاره غذاب ته ځي. الله ورته څومره سخت خبره وکړه، ناکاره غذاب د ته د غذاب مبارک دوره سختې ورته ووي. او الله فرمایي یوم یحما علیه فی نار جهنم علیها فی نار، دغه کالی به الله راوالي، دا پیسې به راوالي او د جهنم په اور کې به ګرم کړي او دله به پې داغونه ورکوي. پوه شوئ؟ یو حدیث مبارک کې راځي چې قبر کې کېدي یو مار به راشي، شین سترګې به وي، ګنجې به وي، بدبودار بدرنګه او دنه به تاو شي او د باندې به حملې کوي. ته څوک یې؟ وایي زه ستا هغه مال یم چې تاسې جمع کړی وم او زما نه یې زکات نه ورکړی. نو زکات ورکوي. ښه په چام چې زکات د یو ټیم پوره شوی دی دې کې ګردام نشته چې هر سړی به زکات روژه کې ورکوي. خو دا روژه کې لږ موږ بس سهولت دپاره یو ټیم مقرر کړو. اوس مثال پروسه کال لوی اختر کې اوس ښځې سره کالی راغلی دی، یو ښځه پروسه کال لوی اختر کې واده شوه او هغې له سخر کور 4 تولې 15 تولې کالی وکړو یا 10 تولې کالی وله وکړو مثال. نه خو پروسه کال مالکه شوه د کالي که نه، نه به اوس د لوی اختر پورې انتظار کوي. پوه شوئ؟ بعضې خلک دا هم وایي یاره چې موږ زکات ورکوو خو موږ سره پیسو کمی دی. نو ټیک ده بس کشتونه کې ورکه، لکه په تا باندې 50,000 زکات دی 60,000 اوس ورکه، خیر دی 2 میاشتې بعد له 7,000 ورکه، تنخوا کې لږې ورکه. خو د الله قرض دی بس ادا کول نو داسې هم یو سړی کولی شي چې د کال له سر نه شروع کي او داسې لږ لږ زکات ورکوي، لږ زکات ورکوي 15,000 کله 10,000 کله چا مصیبت زده وله کله بیماران له او ځان سره یې لیکي، ځان سره نوٹ کوي، په دې ورځو باندې ځان له حساب کتاب وکړي او هغه زکات پکې ورکړه کړي. بالکل کولی شي. کله پکې داسې مسلې تپوس څوک وکړي یاره زموږ چم کې یو غریب دی ما ولې قرض ورکړي دي 10,000 روپۍ ان هغه سره خو د ورکولو ترتیب نشته، نو که زه اوس هغه له څه کم دی نه څه وکړم زکات ورکوم نو څنګه به دا ورته زکات کې کټ کم؟ نه
داسې نشي ویلی چې بس هغه 10,000 روپۍ تا ته زکات کې پاتې، داسې نه. هغه ته به وایي بهي مال خپل قرض راړه، کوم ځای نه چا نه راواله خو مال راړه. نو چې هغه ته قرض راړي نو ورته وایي دا ما واغستې دي، زما ستا نه دغه خلاص شو، اوس دا زکات کې قبول کړه. خبره باندې پوه شوي. یا دویم صورت دا دی چې تا پې 10,000 روپۍ قرض دی، ته ول خپلې پیسې ورکړي، دا زکات کې واله اوس مال خپل قرض راکړه. پوه شوي. نو داسې به کې دا نه چې ته ورته ووایي چې نه بس هغې کې کټ شوي پۍ کې نه کټ کېږي. ښه پوه شوي. نو دا یو څو مسلې ما ضروري ګڼلې د زکات متعلق، دا مې بیان کړی. نور به انشاءالله څه جزئیات چې به ورسره وخت سره وایو. الله دې پې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي.